बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ज़मा इज़्ज़तमंदो अल्लाह जल शानहू मंग और तासु बाने ढेर खसूसी रहम करले चे मंग और तासु अल्लाह जल शानहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पे उम्मत के पैदा करियो। दा उम्मत ढेर ज़्यादा गोरा और ढेर ज़्यादा उच्चत उम्मत है। ज़का दा उम्मत चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मत चे पर टूल पे आखिर की राग रहे तो दा खसूसियत चे दावत मुबारक द मेहनत द बरकता द दिन द मेहनत द कुर्बानी द बरकता बा दो टूलो ना यानी पे अवल की चे जन्नत तजी दा पे सो जबान दे दा पे देव जबान दे चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबियीन दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरीन नबी दे। दागना बाद बल पैगंबर दुनिया त रातुन के निश्ता खत्म नबूत शवे दे और द खत्म नबूत बरकत सरा यानी दा मुबारक मेहनत चे दे यानी नबी सलाम उम्मत वाला शवे दे पदी वो जबान बा दुई चे दे यानी लटून पे आखिर की दुनिया त रागिली हो अवल के बदू जन्नत तजी नदी उम्मत ढेर फजीलतुन दी और मजिद अल्लाह ताला फरमाई दे मफहूम दा से दे ए उम्मत मोहम्मदिया तासु बेहतरीन उम्मत ये द खल्को द नबी द पारा विस्तरी शोये खल्को द खो खबरू कम कोई द बदर मना कोई प अल्लाह बच दे ईमान लराई नमय इज्जतमंद बल जे के अल्लाह जो फरमाई आगे मफहूम दा से दे कि पता सु टूल के खामा खादी से पकार दे कि खला खैर तर तराबली ने को तो हुक्म गई द बदर मना कई और दा खला च दे पूरा कामयाब बल जे के अल्लाह जो फरमाई आगे मफहूम दा से दे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दे खपल उम्मत ता जमा दा लार چې زه به خلق رابلم الله طرف ته په حکمت سره په بصیرت سره زو او سوچ زما تابعداري کوونکي اوس کوم غوښتو د نبی اسلام تابعداري کوونکي په خپل بخښه کو نور بخو تر ابلو په خپل وبد نکو او نور به د بدنو منکو دا زمون او سوز ذمہواری زما عزت مندو په حدیث کې راځي د مفهوم د نبی علی السلام فرمای چې کله تاسو ناروا غلط کار پکېدو بنوي نه طاقتي نه دا کار په لاس باندې باندې کدا طاقت نه نو دا کار چې دی په جو باندې تاسو دا بد کار بند کړئ کدا طاقت نه نو دا بد کار په زړه کې بدو غنئ او دا د ایمان ډیره کمزوري درجه ده بل حدیث راځي د مفهوم داسې دی چې په کم یو قوم او یو ډله کې یو سړی د ګناه کار کوي او هغه قوم او ډله د قدرت به وجود دغه سړی د ګناه کار نه منم کوي د مر نه مخکې الله جو دو په دایمي عذابونو کې مبتلا کوي زما عزتمندو نن چې موږ او تاسو په کوم عذابونو کې مبتلا یو کله د سوکړې په شکل کې او کله زلزلو په شکل کې او کله سیلابونو په شکل کې او کله یعنی په یو شکل کې او کله بل شکل کې دام یو عذاب د چې سړي سره مال ډیری جایداد و سره ډیری اولاد ډیری خو دې هر ټیم په ټینشن کې دې په پریشانو کې او دې په تکلیفونو کې دې په د زړه چې دغه سینه چې دغه تنګي دا وجم دار چې کوم مقصد الله تعالی پیدا کړیو او دنیا ته را لګلیو هغه مقصد مو سو په خود الله کوم هغه په مقصد رالو الله تعالی زموږ دنیا هم خسته آخرت هم زموږ خسته استاد خسته کی نو د دې امت چې فضل ډیر زیات فضیلتونه دي و یو فضیلت دا ده چې یعنی دوبا په اوله کې چې جنت ته دا ټول نه اوچته چې درجه ده زما عزت مندو موږ د نبی اسلام په امت کې الله تعالی پیدا کړیو نو موږ تاسو الله تعالی چې مبارک مهنت را کړل دعوت تبلیغ مبارک مهنت چې موږ په خپل خګو نور خو درابلو په خپل بد نه کو او نور د بدو نه منکو دې د پر خپل مال جان وخت ولګو او سوچ مال جن د الله دین د مهنت لپاره لګي هغه د وس اجر میږي په دنیا کې الله تعالی چین ورکی سکون بول الله تعالی ورکی او الله جل شانه به د ژوندۍ چې دا پر راحت سره تیریږي دا په آرام سره په دنیا کې تیر شي او د دې زنه به الله رزق ورکی د پوام ګمان کې باندې راځي او د سوالونو به دې څخه قبلي چې الله تعالی په دنیا د پیغمبرانو سوالونه چې هغه قبول کړي دي او دعاګانې به دې څخه قبلي چې الله تعالی د پیغمبرانو دعاګانې قبول کړي دي او الله به دې مدد کوي چې الله جل شانه په دنیا کې د پیغمبرانو مدد کړل او یعنی د ځن کدن په وخت کې با یعنی دوی ته دې روح پر دونو قبض کیږي څنګه الله جل پیغمبرانو روح قبض کړل او دې به دو په قبر کې خوشاله څنګه په قبر کې پیغمبران خوشاله وي او خوشاله دي او د قیامت پر باندې به ټول قومونه حاضرېږي او چې کله قومونه حاضرېږي نو د هر یو قوم د نوح علیه السلام قوم د ابراهیم علیه السلام قوم د موسی علیه السلام قوم د عیسی علیه السلام قوم دغه په مخونو به د امت کېدو هغه رڼای او د نبی اسلام دا امتیان چې د قیامت پر باندې حاضرېږي د حشر میدان ته او دوی په مخونو کې به د پیغمبرانو نوري
او دا به ولي زما عزتمندو دا په دې وجه باندې چې دوی په خپله ښه کړي نور به یې ښو ته رابلي په خپله بد نه کړي او نور به د بدو نه منع کړي زما عزتمندو په دې وجه باندې یعنې او دوی له مخونو به چې دی یعنې پیغمبرانو په شانتې رڼا به خیږي او د پیغمبرانو کرسو سره به دوی کرسۍ لګېدلي 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران نغلي دي د قیامت پر ورځ چې دا کرسۍ لګېدي په هغې باندې به د پیغمبرۍ چې دی هغه یعنې مهر او د دوی په کرسو باندې به یعنې مهر نه صرف پر هغه به دغه نور به دوی د پیغمبرانو سره یعنې یو شان ناسي ملایکې به رانې چې الله جل شانه دنیا ته خو چې دی 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران نغلي او کرسۍ ډېرې زیاتې دي ورته به وویلی شي دا د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه امتیانو کرسۍ دي چې هغو خپل مال جان وخت د الله دین لپاره لګولی قرباني ورکړې ده په دنیا کې په کوڅه په کوڅه علاقه په علاقه ملک په ملک باندې ګرځېدلي او د الله دین د الله کلمه یې ټولو دنیا ته چې دی رسولې ده دا هغه خلک دي چې نن دوی چې دی د پیغمبرانو سره دوه شه دی په اوله درجه کې به چې دی زما عزتمندو په جنت کې پیغمبران چې ټول نه ښایسته جنت په دغه او د هر پیغمبر په نکاح کې به 1 لاک او چې دی یعنې 26 لاک وری به د یو پیغمبر په نکاح کې یعنې 26 لاک وری به د یو پیغمبر په نکاح کې او بیا به د نبي اسلام هغه امتیان چې مال جرم د الله دین لپاره لګولی په دویمه درجه کې به ښایسته جنت ته دوی او د هر یو امتي په نکاح کې به 25 لاکه وري زما عزتمندو دا دومره اوچته مرتبه چې میلاویږي دا په دې وجه میلاوي چې موږ په خپله ښه کوو نور ښو ته رابلو په خپله بد نه کوو او نور د بدو نه مرګه زموږ سره ذمهواري ده دې دپاره چا وختونه نه زما ټولو ته درخواست دی د الله د رضا دپاره د الله دین د مینت دپاره زر ته زر 4 میاشتې ولګوئ او چا چې 4 میاشتې لګولي کوئ پوره د ټولو دنیا نیتونه وکړئ موږ به ټولو دنیا نیت کوو او رسونکی د الله تعالی ذات دی دا کار د مال محتاج نه دی دا د حسب نسب محتاج نه دی دا د یو چیز محتاج نه دی دا د زړه طلب غواړي او دا د زړه عزم غواړي چا چې عزم کړلی د کمې ارادې دپاره الله جل شانه هغه په اسانتیا سره پوره کړلی او دی د هغه محنت دپاره چې دی انسان الله تعالی قبلی مسلمان الله تعالی قبلی او چې مسلمان په زړه کې دا اراده او دا نیت مضبوط وي چې زه به د الله دین محنت کوم د الله دین محنت لپاره زه مال لګوم جان به لګوم وخت به لګوم دا زموږ سره ذمهواري ده دا زموږ سره ذمهواري ده څنګه چې موږ دنیا کار ذمهواري ګڼله هر یو کس چې هغه سهار وځي د دنیا د ګډولو لپاره او ماښام راځي ځکه ذمهواري ګڼلې ده چې خپل بچو له څه رزق وغواړو دغه شان د هغې نه زیاته زموږ ذمهواري دا ده چې موږ د الله تعالی دین زده کړو په هغې عمل وکړو او نور ته د رسولو کوشش وکړو نو موږ او تاسو ته به چې دی یعنې په آخرت کې او په دنیا کې دا بدلې او دا اجرونه میلاویږي دا زموږ څه ذمهواري ده دې لپاره موږ او تاسو زر ته زر وختونه ولګو الله دې ما او تاسو له سمونو کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین